شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی مهربانه دی. درنو پښتنو دا وخت شهیدانې وینۍ کې موجود یم. قدرمندو کتونکو یوه لویه کامیابي شهیدانې وینۍ تانې په نوم شوې ده او یقینا کله چې هم پولیس داسې یو کارکردګي وکړي دغه شپه ورځ روڼېده او د هغې یوه کامیابي د عوامو د هغې مشکلاتو کې د کمۍ په راوستو یو لوی کردار ادا کړی دی. یقینا موږ د خپل طرف نه د شهیدانې وینۍ دغې پوره ټیم ته خراج تحسین پیش کوو چې نن زما سره دا کم ظلمي ولاړ دی چې دا سازر پې اچولی شوی دی. ډېر زړه مې هم دا غواړي چې یاره د دوی دا چهرې هم د دنیا ته مخامخ کړو خو ځینې داسې خبرې چې هغه اجازت نه راکوي او نن چې زه په دې ماحول کې ولاړ یم نو دغه ماحول هم د دغې ځوانانو دپاره یو میسیج ورکوي چې داسې حرکتونه چې کوي نو د هغه سزا دا وسپنې دي. او د تنبو نه شاته شپه ورځ روڼېده او په دې سوچ کې چې خدایه څه به کېږي. نن د دنیا ته مخامخ کېده د دې شاه ظلمو هغه ځوانانو ته او هغه مور او پلار ته هم میسیج ورکوي چې په خپل بچي نظر وساتئ. د خپل بچي مستقبل چې دی هغې په داسې تیرو کې مه اچوئ چې هغه ستاسو دپاره یو داسې داغ جوړ شي چې هغه همیشه تاسو په غلط نوم باندې تاسو یادېږئ. زه په دې خبرو کې به نور څه نه وایم خو دا شاه زلمی به ولاړ دی به خپل دا خبره کوي چې د جرم څه کړی دی د دې جرم اعتراف دی څنګه کوي او په دې تاڼې کې چې کم زموږ سره د دې مرزا دی د هغه سره به هم په دغه هکله خبرې کوو. خو لاول زو دوله ملګري خپل تعارف را سره لږ خپل نوم ووایه بیا. ظهورو او د کوم ځای اوسېدونکی؟ کابل. د کابلو. ښه خپل څه جرم دې کړی دی؟ څه نن دلته چې ته راغلی تا ته چې دا اوسپنې لاسو ته پرتې دي جرم دې څه کړی دی؟ زموږ سره جعلي روپۍ نیولي دي. جعلي روپۍ در سره نیولي دي. دا جعلي روپۍ چې دي دا کم کم ځایونو کې دی په خلکو بدلې کړي دي؟ دا جی اوله پیرد بر یو دا دوکان دی دا کم ځای کې کتونکو دا یو ملګری چې دی د ده لږه ژبه نښلي دا بل ملګري نه لږ پوښتنه کوو چې دی موږ لږ په ډیټیل پوه کړي ځکه چې دواړه د یو ځای دي د کابل تحصیل سره دوی تعلق ساتي. دوی نه به لږه پوښتنه وکړو چې دی موږ ته خپل ډیټیل ووایي. تعارف وکړه خپل هم وکړه. جی د ده څه نوم دی؟ جی د ده نوم ظهور دی. دی په هزاره کې پاتې کېږي. ښه او خپل ټالي دی لرګو ټیک شو شیټرینګ کاروبار کوي او موږ داسې راغلي وو بره موږ سره جعلي روپۍ نیول شوي دي. اول نمبر دغلته په ګټ کې یو دوکان دی هغه له ورکړې او د هغه نه ښکته رالو بیا موږ تلو واپسۍ کې کور ته بیا داسې دوه پولیس رالو هغه موږ ګرفتار کړو او هغه موږ ونیول او زما نوم په خپله سلمان دی. زه په خپله شیټرینګ کاریګر یم او کابل اوسېدونکی یم. جی او دا روپۍ درله چا درکړې؟ جی دا یو بېغیرته دی د پېښور او دا هغه روپۍ راوړي دله ورکوي او بس بیا وایي چې دا موږ له چلوله که. ښه د څومره وخت نه دا روپۍ درکړې؟ جی زما خو ورسره دا ولنی پیر دی. جی او دی؟ جی دم دا دویم پیر دی. دریم پیر دی. در اوسه پورې څومره روپۍ چې دي هغه بدلې کړي دي خلکو زړونه یې چې دي نه هغه خفه کړي دي؟ جی زموږ د لاسه خو ډېر بد شوي دي. موږ اوس ډېر افسوس کوو او زه نور هم کم زما وروڼه چې دي زه هغو ته دا خواست کوم چې آینده دپاره لکه دا شی نه کوي د حق حلالو مزدوري دي کوي او حق حلاله مزدوري د خپله کوي او خپل کور ته سهار دي ځي او مازدیګر د خپل کور ته راځي. بس زما ورته دغه سوال او منت دی او موږ به نوره دا غلط دغه نه کوو بس دی توبه وي. ښه دا راته ووایه چې په روپو کې کم کمې روپۍ تاسو ته د بهر دا چې دي میلاو شوي څه څه؟ جی دا صرف درهمونه امارات والا. ښه جی. جی دی کې دا 200 درهم دا یو لوټ موږ ته په 1000 روپۍ باندې راکوي. ښه جی دا درهم چې به تا ورکو سړي ته نه دی به تا څنګه دوکه کوو لکه هاته به دې څه جی د هغه داسې بالکل داسې جوړ کړي چې د هغې مکمل په لاس کې پته نه لګي چې لکه ماشین د سره خوا کې نه وي لکه پیسې چې به چیک کوي هغه چې نه هغې نه بغیر یو کس ته هم پته نه لګي چې دا اصلي دی که نقل دی. صحیح ده چې کله به لکه تاسو تحصیل چې دی کابل لی راغلي مټې ته یې د مټې تحصیل ته راغلي د مټې دا خلک چې دی تاسو ته لکه داسې ناپوهه غوندې ښکارېدو چې یاره دوی ته به دا روپۍ ورکوو؟ نه نه. نو څه وجه وه هلته تاسو ولې دا کار نه کوو؟ سر زما په خپله اولنی ځل دی چې راغلی یم. نه نه زه تا نه دا تپوس کوم چې دې سایډ ته څنګه نظر شو؟
جی سر همداسې راغلی قسمت راوړو ها دا یو صرف په دې دره کې دا روپۍ ورکړي کو د مټي په بازار کې هم جی صرف ورکړي په دغه یو دکان کې دلته ورکړي بس. نو داسې کارونه لکه ستا ذهن څه غواړي چې یاره یو مسلمان انسان یا بابا شان په دکان کې ناست تو هغه له دا لوټ ورکړي ستا ضمیر تا نه مجبوره کوي؟ جی ولې مې نه مجبوره جی بالکل چې لکه اوس زه تا خپله خبره وکړم زه اوس دیاړۍ له لاړ شم سهار او ما له مازدیګر څوک داسې جعلي روپۍ راکړي او زه بل دکاندار ته وښیم نو زما پړه به څه تېرېږي داسې به هغه ومې جی بالکل ستومانه یم پسر خو غلطي ده شوې ده زما ولنی ځل دی چې راغلی اوس راته دا ووایه چې دا کار خو شوی دی مور پلار خپل خپلوان خبر شوي دي که نه دي؟ جی مور پلار زما بیګا ما هلته کې تلي وو ما خبر کړي خبر کړي دي جی هلته یې بول وی جی هلته کې تلي وو ښه دا دواړه تل وی جی نو هغو درته څه وی ګلونه یې ته واچول په غاړه کې که څه یې وکړل؟ جی هغو که مونږ لکه په صحیح کار باندې نیوی شوی وی او دغه شوی نو اوس په نن مونږ دپاره تاڼې ته هم راغلي ور څه به شو خو یو غلط دغه باندې نیوی شوی نو څوک یې تپوس داسې نه کوي. قدرمندو کتونکو د دوی خبرې تاسو واورېدې راځو میرزا صاحب له چې په دوی باندې کمې دپې لګېدلې دي او د دغې کاروایانې چې کم کاروایي دوی کړې د مزید دې کې څه انویسټیګیشن شوی دی څومره برآمدګي شوې ده هغه تفصیل چې دی د میرزا صاحب نه بسم الله الرحمن الرحیم. خبره د ملزمانو په حواله ده. ملزم نمبر 1 ظهور خان دی، نمبر 2 سلمان خان دی. دا د کابل تاڼې سره د کابل علاقې حدود چې دي دا د هغې سره تعلق ساتي. یو د محق دی د سلمان صاحب دی اوسیږي په کابل کې او بل د هزارې دی کابل هزارې. نو بهرحال پرون داسې څه اطلاع موږ ته میلاو ایس چو صاحب یو ټیم جوړ کو په هغه نسبت باندې چې 22 کسان علاقې تاڼې حدود ته راننوتي دي او 100 جعلي کرنسي ده ورسره هغه بدلی را بدلی او پاکستاني روپۍ پکې حاصلوي. نو ټیم ایس چو صاحب تشکیل کو علاقې ته ټیم ووتو لاړو سرچ مرچ کو په علاقه کې معلومات پوچھ گچھ شروع. په دې کې اطلاع راغله چې موټر سایکل سوار یو 2 کسان دي او هغې داسې جعلي درهمونه راوړي دي د یو ای ای درهمونه دي ورسره او مطلب د خلکو لا ورکړي دي. نو ایسچو صاحب په موبایل ګش باندې په دغه دوران کې دغه سره یو انعام الله ولد محمد حکیم خان کوشور ملاقات شو او هغه ایسچو صاحب ته یو رپورټ ورکو چې داسې کسان ناغلي دي او هولیه ورته مو خدا چې دا کسان دي او مطلب د هغې موږ له څه پیسې میسې راکړي دي درهمونه او پاکستاني روپۍ زموږ نه اخیستې دي او د هغې په بدله کې درهم موږ له راکړي. درهم چې موږ معلومات وکړو موږ چیک کړو نو هغه جعلي و. نو درهم یې ایس چو صاحب ته پیش کړل او د ملزمان نشاندهي وکړه. نو ایس چو صاحب خو ټیم د مخکې نه هم تشکیل کړی و خو بهرحال هغه ملزمان څه د مدعي په مدد سره او زموږ د پولیس په منډه ترړه باندې هغه ډېر زر مطلب دی ګرفتار شو. نو چې کله موږ مدعي ته مخامخ کړو نو مدعي وی بالکل په دغه دوران هغه دا وی چې باید دا ملزمان دي او دې کسانو مطلب دی موږ ته پیسې راکړي دي. نو هغه کسانو ایس چو صاحب د مدعي نه رپورټ واغستو انعام نه او دوی ورته هغه پیسې پیش کړې. نو پیسو کې چې دي نو 7000 روپۍ چې دي د جعلي پاکستاني رقم دی او د هغې نه بیا په تلاشۍ په دوران کې چې کوم 68500 اصلي رقم پاکستاني دا ته مختلف نوټونه 1000 5000 دا ته برآمد شي او داسې ورسره لکه مطلب د مدعي چې دی نو هغه تقریبا 2000 درهم چې دي یو ای هغه ورکړو چې دا د ماله چینج کړي دي. او بیا نور کسان هم لکه مطلب د رالو وروسته چې خلک خبر شو کنه چې پولیس کاروایي وکړه او داسې کسان مسانې نیولي دي نو مختلف خلک رالو مختلف علاقو نه چې مختلف ټایمونه کې مطلب داسې کسان ناغلي او موږ سره دا کرنسي چینج کړی ده موږ نه پاکستاني روپۍ اخیستې دي او یو ای د درهمونه یې راکړي مختلف نوټونو کې او داسې دی موږ له راکړي دي. نو دا چې موږ د هغې معلومات کړی نو جعلي دي. نو تقریبا یو زموږ یقین وشو چې دا کسان دي. نو بار کې په هغې کې ایس چو صاحب ډېر په باریکبینۍ سره انویسټیګیشن وینګ ته زموږ محمد کرم خان سیاو صاحب چې دی هغه دوی هدایت کړي دي چې تاسو لږه مطلب تفتیش وکړئ او څونه خلک چې دا پیسې میسې راوړي هغه تاسو واورئ دا تیوالی او دا په سبا مثل باندې راولئ
چې دا ملزمان چې دا کیپیر کردار ته ورسي ټیک دا او مزید نور روان دي د دې په حواله سره وسم د مختلف تانونو ټلیفونونه راځي چې بای خلک موږ ته دا رپورټونه کوي خلک دا سوشل میډیا او غیره دا ګوري خبريږي نو اغه تانو ته راځي او اطلاعګانی کوي کنه چې بای دا زمونږ سره نو شاید چې دی کړي دي یا نورو کړي دي خو بهر حالت تفتیش روان ده نو کدی به کې ککړو نو خو دا غي ته حق کیپیر کردار ته ورسي دفعات راته وای او پدې کې علت چې 564 علت ته پرونه تاریخ ته 24/11/2021 او د پات چې دي 419 420 489 بي 489 سی بټي 34 تانه شهیدان وای نه دا اف آی آر درج رجستر شوی د خلافو پولیس لګیا دي دا زمونږ ډیوټي دا موږ منډه ترړو په هر لیول باندې خو په پولیس باندې هم په دې بازي صورتونو کې دي چې د الهام یا سوه او غیره دا نه کیږي خو بهرحال د عوام په تعاون سره عوام موږ له اطلاع راکړي چې دا دي نو دغه په تعاون سره موږ کم مجرمان ابلیک ملزمان چې کم دي هغه ته موږ رسېږو کوو او ان شاء الله کامیابی ګو عوام ته زمونږ په وجه باندې ریلیف او موږ د عوام خادمان یو ټیک دا هر ټایم موږ د عوام لمنډه ترړو خدمت کوو